لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. كعمل دوی فکر قرآن استاد زمکا سکا چدا پورتا اسمان استاد تردیر دی خوزل د خالد غوانی تو خالد بن ولید شجیحان مستعرم میاش در رمضان المبارک دا قادر دالدا میاش در رمضان المبارک دا برکاتو ندی دیکھ ثوابون دی شمت قربان زپہر آن دیکھ نازل پاک کلام اللہ دیکھ نازل پاک کلام اللہ میاش در رمضان المبارک دا برکاتون دی دیکھ ثوابون دی شمتی قربان زپہر آن دیکھ نازل پاک کلام اللہ دیکھ نازل پاک کلام اللہ میاشت رمضان دا برکت دے ہر ہاتھ خدای پاک رحمت دے میاش دا رمضان دا برکت دے دا پاک اللہ پاکی رحمت دے دا پاک اللہ پاکی رحمت دے پیدات واہلم مسلمان برکاتو لدی دیکھ رحمتو لدی شمتی قربان زپہر آن دیکھ نازل پاک کلام اللہ دیکھ نازل پاک کلام اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزت مند مسلمانانو اللہ رب کائنات عز و جل سر زمان پا کامل ایمان خوشحال دا جمعہ مبارک و رضا دا ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاش مبارک شروع دا آغا عشرہ چہرہ دا رحمت دا غزنگ و استاذ درمیان زروانا دا اولی ورځ د رحمت چې زموږ استاد محبوب پیغمبر فرمایي د دې وظیفې کثرت پکې زیات پکار دی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. څومره زیات چې نن ویل شي نو کثرت سره د دې ورت پکار دی. ناسته ولاړې ملاسته روانې نو نن د دې وظیفې مبارکې ورت پکار ذکر رحمت هغه ورځ زموږ استادو نه جدا کیږي. یا نصیب بیا ماہ رمضان راځي او موږ به دې شپو ورځو کې ژوندیو کې بمړیو د دومره پورې عبادت پکار دی چې په ماہ رمضان کې په الله ځان وبخي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چې کوم دی هغه منبر ته وخات چې کله په لومبه پورې باندې قدم مبارک کې خدنا آمین وي چې په دیمه پوله مبارک باندې قدم مبارک کې خود به آمین وي چې په دریمه پوله مبارک باندې قدم کې خود به آمین وي. کله چې د مانځنه فارغ شو صحابه کرام ټول راجم شو د الله محبوب پیغمبره نن تاسو یو نوې غونډه عمل وکړو سخکارے دن نو تاسو چکم نے آمین لفظ ویلے او پلونبے پولے باندیم قدم کی خود آمین ہوئے پدبیم پولے باندیم قدم مبارک کی خود بیام آمین ہوئے پدریم پولے باندیم قدم کی خود بیام آمین ہوئے ندی سوجہ کی نیشی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تو فرمائے اے زما صحابہ کرامو چکلمی پر رمبے پوڑے باندے قدم کی خورا جبریل صلاة والسلام راغے راتے وید اللہ محبوب پیغمبر کلچ استا امتیانو باندے ماہ رمضان مبارک راشی دا ماہ رمضان شریف میاش ور باندے راشو دے پا دغا میاش کے پا اللہ باندے زان ان بخی نو دغا انسان دے حلاک شی چھ میاہ دا رمضان ور باندے راشو دے پا میاہ دا رمضان کی پا اللہ زان ان بخی نو دغا انسان دے حلاشی که زنانوی که ناری نوی ذکر میاشت دا رمضان دا بخشش او دا بخنی میاشتا پدی کی بدا سے عامال کے دیتا تا اللہ بخنوگی پیز وقت موز بکے دا قرآن عظیم و شان تلاوت بکے استغفار بزیات وے پا حضور پاک بدرود پاک زیاد وے اللہ تبارک و تعالی ذکر بکے نوافل بکے تہجد مز بکے اشراق مز بکے ضحا مز بکے چاش مز بکے صلاۃ وابین نفل بکے دا طول عمال چپ ماہ رمضان کی انسان کی دہاغ انسان روجی داللہ پدر باند قبلی
अल्लाह हवा बख्शिश और बखना ब्या की। हाँ अल्लाह रब करीम व तब बख्शिश और बखना कई पसिशी बांध जिबने आमाल पर रमजान की होगी दगर टोल आमाल द बखन सबब दे चिकम इंसान पर रमजान की दा आमालू की अल्लाह तबारक व तआला बागत बख्शिश और बखना कई कर द टोल अमल सवाब द फरिश्तों पर जरिए बांध मिलाएगी और जब माह रमजान की नेक अमल न के जिक्र न के तिलावत न के तस्बीहात वाए दुआगान के खैरात न के सदकात के ददी अजर अल्लाह तबारक व तआला पखपल बांधे वर गई ददी अजर अल्लाह तबारक व तआला पखपल बांधे वर गई पखपल शान कुदरत बांधे न हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वे जिब्रील अलैहिस्सलाम वे जिसो पर रमजान के पल्ला बांधे जानो न बखी न हाद हलाकशी न जिब्रील अलैहिस्सलाम खैरा करेला तमाम फरिश्तों सरदार दे और इमामुल अंबिया च तमाम पैगंबरान सरदार दे अवर बांधे अमीन वेले दा खैर च गंदे नरद की। हाँ द बख्शिश और द बखन म्यान माह रमजान में इंसान पदे के पल्ला जान न बखी बल बकम म्याश के जान बखी पल्ला बांधे यो माह रमजान में जो बख्शिश और द बखन म्याश अल्लाह तबारक व तआला देव मद पार दाद बखन यो म्याश जरिए गर्दवलेला सुमरली का माल के पमाह रमजान की करे अवद अल्लाह पदर बंद कबली वाले कदखदे पनुम बांधे यो कजूरा वर की कजूरा या यो निम कजूरा वाले खैरात न के या यो गवांडी सर इखलास वाले उनकी पमाह रमजान के स्ता पखवा के ताकि ताकर हर किस्म तो आम मौजूद हुई और स्ता पखवा की गवांडी न हरवी और गवांडी कर फरास का दरक न लगी नब्या बसिंग तो देरो जमात तकीने और पर जमात गिरा दोन अश्याता त प्राथमिक मखे तो स्ता गवांडी न हरवी ना बसिंग स्ता तीरी गयो दा तो आम और इज्जत बसिंग स्ता तीरी चिस्ता गवांडी ना हर दे अगता पर रमजान की ससीज न मिलावी होता त लस किस्म पिंदल लस किस्म तो आम न प्रातवी आगा बख्तवर इंसान ने चिप माह रमजान के खैरा सदका तुनोगी नेक आमाल की आगा नेक आमाल अल्लाह तबारक व तआला पर रमजान की कबलवी ज़िक्र महबूब अलैहिस्सलाम फरमाइदा जमा दो मद पारा द बखन मियाशदा माह रमजान दे उम्मत द पारा द बख्शिश मियाशदा न पदे के पल्ला जान न बखे न बल बकम दे जान बखे दा को द बखने व जरिया अल्लाह तबारक व तआला दे उम्मत द पारा जोड़ा करे पदे म पूरे चिमिकल कदम की खौदा ब्या जिब्रील सलाम में अल्लाह महबूबा स्ताप उम्मतियान के हक उम्मतियान के दमो प्ला कदर व एहतराम न गई दागी मोर प्लार बुढ़ागान शी ज़ईफ शी कमजोर शी कलचे मोर प्लार दो यो कालो ना त्याव को लवोल लगा ज़ईफान शी कमजोर शी अभी तब उफ कदरिन नवे याद हागे न मह के मोर प्लार चिकम दे दोने और नैन या मत दे चे मोर प्लार द दुआगान वज़ेरी चाचे मोर प्लार नी अगला आगमान वर्जी चाचे मोर प्लार वी दागी लासुन अखपेख कुल के वजद दी चिदा दुआगान मरकज दे चिदा दुआ मरकज द मंजूवत ने ब्याबा अरमान के वरे था
پلار پدی خوشحالیږي چې بچی دیندار وي صالح وي مور پدی خوشحالیږي چې زوی می دیندار وي صالح وي مور او پلار پدی باندې خوشحالیږي دا ستام خوشحالی ده او د مور پلار دې خوشحالی چې بچی دیندار وي او د چم ګوان او د خاندان خوشحالی ده چې بچی دیندار وي نو دا ټوله خوشحالی ده او چې بچی کله دیندار نه وي نو خپل ځان د پاره نقصان دی د مور پلار د پاره نقصان دی او خاندان د پاره نقصان دی د معاشري د پاره نقصان دی چې بچی بد عمل وي او دیندار نه وي نو هغه مور پلار چې از ضعیفان شي کمزور شي ناغي ته به اوف قدرې نه وي غوړي داغي زړه په پټي خبره خپکیږي او پټي خبر باندې خوشاليږي داغي مثال بیا د معصومانو شي معصوم چې کوم نه په پټي خبره خوشاليږي او چې لږه خبره وته ترخاو کې نه پاغي باندې زیل اونسي اوران شي زت را واخلي بیا پسم نه کلاري دا شان د مور پلار مثال شي په پټي پټي خبره باندې خپکیږي د مور پلار زړه باندې درد د مور پلار بخبغان لنورګه زکه چې کله مور پلار خفوي نو الله خپګي مور پلار چا ناراض وي بیا د هغه اس عمل د الله په در باندې نه قبليږي زکه مور پلار خپري مور پلار خپري او مور خودونه مهربان ای چې بچي د کور نه بهر وځي نه تر هغه پورې مور په دعا کې مشغول چې بچي کور ته راغلي نه وي مور په دعا کې مشغولي بچي کې بار هر یو عمل کې خو مور دلته دعا غواړي مور دعا غواړي په دې وجه چې بچي کور ته په خیر باندې راشي او چې کله بچی اولاد کور ته په خیر راشي نو مور ای دعاګانې کړي د هغې د برکت اولاد په خیر راشي نو مور خوشحاله شکر دی چې بچی کور ته په خیر باندې راغی هغه د څه شي تمداره نه ده چې څه شي سترولی او هغه په هغې خوشحالېږي خو که څه څیز د بازار نه راواغېسته او مور ته دې وایي چې مور دا مې ستا لپاره راوړی دی نکه هغه ډېر کم څیز وي نو مور په هغې خوشحالېږي هغه دعا کوي د هغې دپاره چې الله زما اولاد ته نورم وسعت ورکړي زما اولاد ته نورم برکت ورکړي چې دی خوشحاله نو مور پلار دعاګانې کوي او بچه خوشحالېږي مور پلار دعاګانې د الله نه غواړي او بچي په هغې باندې خوشحالېږي چې او هغه ته برکت او فائدہ پاره باندې ملاوي نو حضور پاک علیہ السلام فرمایي په دویمه پوره چې قدم مبارک کی خولا جبرئیل علیہ السلام د الله محبوبا ستا په امتیانو کې هغه امتیان چې د مور پلار احترام نه کوي د مور پلار قدر نه کوي مور پلار تا بدی ردی ہوئی مور پلار تا رٹی وائی مور پلار خپا گئی ناغر حلاک شی نگورا اللہ پا دی خپا کی گی جے مور پلار ناراض ہوئی او محبوب پیغمبرم پا دی خپا کی گی جے چا مور پلار خپاوی اگوی جبریل علیہ السلام تچ خیرہ کے زب ورباندی امین ہوئے چانا چے مور پلار ناراض ہوئی جبریل علیہ السلام خیره کړی د حضور پاک ور باندې امین ویلې د مور پلار قدمونه خپلوي ښا د مور پلار احترام کوي د مور پلار د قدمونو د لاندې جنت دی د مور پلار د قدمونو د لاندې جنت دی تا ته په دې باندې جنت ملاوي تا ته په دې باندې مرتبه او مقام ملاوي د مور پلار احترام وکړي حضور پاک علیہ السلام فرمائیو بچی را پورته شي او د مور پلار مخ ته په نیک نظر باندې وګوري
چې دا زما مور پلار دي زه د دوی نه پیدا شویم دوی زما خدمتونه کړي دي دوی زما دپاره د رزق طلبونه کړي دي باران نه دی کتلی جړی نه ده کتلی ګرمي نه ده کتلی یخني نه ده کتلی خو د مور پلار زما دپاره قربانۍ کړي او زه تر دې حده پورې رالوی شویم د مسلمان په کور کې پیدا شویم او د مور پلار مخ ته په ښه نظر سره وګوري محبوب علیہ السلام فرمایي د یو عمره او د یو قبول شوي حج او د یو قبول شوي عمره ثواب الله تبارک وتعالی ورکوي تا ته خو د عمرې ثواب چې کوم دی کور ته راغلو که بیت الله شریف یا مدینه منوره بنده ده خو ثواب ختمېدونکی نه دی ګورې تا ته هغه اجر او ثواب چې کوم دی په کور کې میلاویږي د یو حج او د یو عمرې ثواب تا ته د مور د مخ په کتو باندې میلاویږي نو بیا رټې سله وهې بدې ولې وهې مور پلار ته سپکې ولې کې مور پلار کنځې ولې د مور پلار احترام کو چې تا ته الله دونه اجر او ثواب درکړي په درېیمه پوړې چې مې کله قدم مبارک کېښود جبرئیل السلام وی د الله محبوبه کوم ځای چې ستا نوم مبارک واخیستی شي کوم محفل کې ستا د نوم مبارک ذکر وشي ستا نوم مبارک څوک واخلي او په تا باندې څوک درود ونوایي یو ځای کې تقریر کېږي مسله کېږي او عالم وی محمد رسول الله نو په هغه ځای کې به ټول وایي چې صلی الله علیه و آله وسلم یا د حضور پاک بل یو نوم وایي محمد صلی الله علیه و آله وسلم احمد صلی الله علیه و آله وسلم دا لازم دي چې امت دې باندې درود وایي دغه د محبوب پیغمبر نو واخیستی شي او هغه داسې محبوب پیغمبر دی چې په امت باندې ډېر مهربان دی امت که ډېرې ناکردې کوي او ډېر په بدو حال باندې روان وي حضور پاک د امت دپاره ډېر دعاګانې وختي دي د امت دپاره ډېر دعاګانې حضور پاک وختي دي یو شاعر وایي پس مکه ورته یادوم په اسمان کې ورته یادوما پس مکه ورته یادوم په اسمان کې ورته یادوما چې لاړو لا مکان ته لا مکان کې ورته یادوما شو سره سبحان الله وایي حضور پاک چې کله پیدا شو د امت دپاره دعاګانې غواړي اللهم اغفر لامتی امتی او بیا که د مکې معظمې په سرزمین ګرځي او که د مدینې منورې په سرزمین ګرځي او که په هر وطن کې سفر کړي نو خپل امت خیر لټوي چې الله زما امت ته خیر او برکت ورکړي او په اسمانونو کې د خپل امت خیر لټوي او چې کله لاړ لا مکان ته د الله سره ملاقات کوي هلته هم د امت خیر لټوي 50 منځونه فرض شو د معراج په شپه او د 50 منځونو د حضور پاک علیه السلام په محبت او مینا او د موسی علیه السلام په کوشش باندې د 50 منځونه 50 منځونه خبر راغله او چې څوک 15 منځونه کوي الله تبارک وتعالی به ورته د 50 منځونو ثواب ورکوي نو کوم ځای چې د خوږ پیغمبر چې زموږ استاد ور باندې ایمان دی او زموږ ایمان ور باندې تازه کېږي او د هغه مبارک نوم واخیستی شي نو خامخا درود پاک وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم دا درود پاک په حضور پاک وای د خیرې نه به بچي اوري دغه جبرئیل السلام خیره کړ الله محبوب پیغمبر ور باندې امین ویلي بیا به د خیرې نه بچ شي په وجه د دې چې د حضور پاک علیه السلام باندې درود وایا یو کله چې په مینا باندې درود وې الله
अल्लाह तबारक व तआला लसने के पामलनामा की लिखी। सुभान अल्लाह। पयो करत बांधे लस गुनाहु न माफ की, पयो करत वैनु बांधे लस दरजात बुलंदी। यो जल दुरूद वे लस गुनाहु न माफ कीगी, लस दरजात बुलंदी, लस पामलनामा के नेके लिखी। और पमाह रमजान की चियो करत दुरूद पाक पर हुजूर पाक हुए लस शल गुनाहु न माफ की और शल दरजात बुलंदी और शल दर पामलनामा की नेके लिखी। दोनों बरकत पदे के प्रोत थे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला टोल द हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत बांधने मयन का और द खपल नबी सर मोहब्बत साता तो हुजूर पाक नवे न माह रमजान में चलते रहे कि हुजूर पाक दुनिया ता नवे रागरे कुरान बा चलता नाजिल रे दा हर सजत गोरी दादा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खातिर दे दादा मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरकत दे मोहताद इस्लाम पर जन्नत की दाखिली और मोहताद इस्लाम पर कूर की पैदाश हुई दादा हुजूर पाक खातिर दे। अल्लाह द हुजूर पाक द शान और द अजमत पर खातिर ज़िंदा टूल बंद मेरे रवान की द माह रमज़ान शरीफ द आज़ीम म्याश्ता द आज़ीम इश्तिवर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन कबूल व मंजूर उगल रही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।